دی په چکر باندې وتی ودسې په یو کلی باندې تېرېدنه وشو په یو کلی باندې تېرېدنه وشوه د کلی خلکو دی ته د ډوډۍ وغیره چې کوم دی ست ونه کړو دی خفه شو په دې کلي کې په دغه ټیم کې یو کس مار اوچت شو چې هغه کس مار اوچت شو نو هغه کس د هغې کس د کور والی یو کس راغی او دې ته یې وویل چې زموږ یو کس چې کوم دی مار چیچلی دی کو تاسو کې څوک دمګري وي یا تاسو کې څوک طبیب وي چې زموږ دې کس له چې کوم دی علاج وکړي عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه دې ورمخکې شو ویزه چې کوم دی دم اچولی شمه خو ویزه دم پریدم نه چوم زه به د دم پیسې اخلم نو هغې ورته وي ټیک ته خو زموږ دا مریض ښه شو نو دا پورې کنډک چې څومره بیزې په دې کنډک کې سریږي نو دا ټول به چې کوم دی تاله مونږ درکړو قبوله کړله هغه پې دم واچوه امار خوړلی چې کوم دی ټیک شو هغه له هغه بیزې ورکړي نو عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه خپلو ملګرو سره مشوره وکړله چې یاره دا بیزې خو زموږ دپاره به یا جایز یا به ناجایز وي تر څو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس نه کړو تر هغې پورې دا بیزې موږ خپل منځ کې نه تقسیم دا کنډکې د بیزو د ځان سره بوتو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې عرض وکړو چې یا رسول الله یو کس مار چې چلی و هغه مونږ دم کو په دم باندې مونږ د بیزې واغستې نو دا زمونږ دپاره جایز دی او که ناجایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وي تا پې څه ویلي نو عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه ته وی د الله پیغمبره ما پې سوره فاتحه ویلې ورته وی تا ته څنګه پته ده چې سوره فاتحه کې چې کوم دی شفا ده او دې کې د مار دم دی عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه ته وفرمیل د الله پیغمبر کله چې تاسو د دې تفسیر مونږ ته کوو د سوره فاتحه نو تاسو پکې د دې یو نوم سوره شفا اغستی وو نو ما ته د دې خبرې نه دا خبره معلومه شوې وه چې د دې نوم سوره شفا دی نو دې کې به شفا وي نو ما پې هغه کس دم کو هغه الله ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ورته وی کو تاسو غواړئ ستاسو دا مال پاک او طیب مال دی دا تاسو چې کوم بیزې په دم اغستی دي دا پاک مال دی کو تاسو غواړئ یو حصه پکې مال هم راکړي نو د سوره فاتحه یو نوم چې کوم دی سوره شفا دی